الرحمن الرحیم په 22 تاریخ د شپې 9:30 بجې زموږ په کور باندې زه اخوناباد اوسېدونکی یم. په اخوناباد کې کاشف حیات او چوکي انچارج فضل ملک امان زموږ په کور چاپه ووهلله او زما د کور نه زما والد صاحب سنګین او لونګین اوچت کړل دي. د هغې نه پس بیا لاړل زما د بل تره کور ته او هغې نه یې اوچت کړل دي علي دولت خان او جمشید. هغې نه په روان شو زما د دریم تره په پورې چاپه ووهلله او هغې نه اوچت کو غلام عزیز. ټول بې ګناه خلک یې اوچت کړل. یو کس دی کې دا ودار نه و، هېڅ قسمې د واقعیا سره د خبر سره تعلق نه و. دا دی بوتلل او د شپې دونه وویل چې سهار مونږ په 23 تاریخ باندې لاړلو او کتل نو د دې کې د علي پې دواړه ماتې وي او د جمشید غلام عزیز او دولت خان دی انتهایی تشدد سره دونې د خپې وله دغه کړې وې چې شنې پشنې وي. دی په هغه ورځ د دې وجې زموږ د هلکان په تاڼه کې ایثار کړل چې دی به سبا لاله ښیي نو مونږ بیا ځیر کړو دغه ته. چونکې د دې خپې ماتې وې او ډېر تکلیف زیات و چې دی په 24 تاریخ باندې دی مونږ وکتل نو خدای شته په هغه ورځ یې د ایثار کړل او 24 تاریخ باندې په 2مه ورځ باندې چالان کړل. چې چالان یې کړل لاړل مجسریټ مخې ته چې شو مجسریټ چې دا لاتو کتو هغه مقدمه ډسچارج کا په خپل ترو باندې ډسچارج کا. موږ ته ویلې چې لاړ شي هسپتال نه د دې هلکانو غم وکړي. مونږ چې هسپتال ته لاړو چې هسپتال ته چې لاړلو او کم ټیم مونږ کتل ډاکټرانو دې وکتل دا کم هلکان چې زخمي وو لا خو نو دې کې د یو هلک پې ماتې وي او دا باقي ډېر تشدد د وجې ګرځېدی هم نه شو، دونه تشدد یې پرې کړی و. مونږ هسپتال کې راپورټ وکړو او د هغې نه پس راغلو بایسې مو کله په عدالت کې چې عدالت کې م بایسې وکړله نو بیا م یو مشر دی لکه د علي سره کلو او لاړو ایس پي صاحب له شکایت له یو درخواست مو لیکلو هغه لاړو چې هلته لاړلو ایس پي صاحب نه و نو خدای شته د هغه پی زمونږ د هلکانو ته وویل چې تاسو به الله به زه راضینامه وکړم او دې نه تېر شئ پولیس سره هېڅ قسمه نه کېږي. چونکې دا هلکان چې کوم ټول بې ګناه وو. یو د زما کشر ورور دی د سنګین زوی دی یونس په هغه باندې 302 دعوه ده خو هغه خو چې کوم ټایم دا کار کړی هغه ټایم نه تښتېدلی دی تر ننه پورې زموږ سره سرانې ته هېڅ قسمه نشته. ایف آی آر کې د دې کسانو نامې شته ده کوم چې اوچت کړي نه جي هېڅ قسمه تعلق دی سره د ایف آی آر نه د چاوې داوې هېڅ قسمه نشته ده. کم کسان چې اوچت کړي ټول شپږ کسان هېڅ قسمه تعلق یې دې خبرو اترو سره نه و. جی دی مونږ سره چې دا کم زیاتې وکړو ظلم یې وکړو مونږ بایسې وکړو بایسې نه پس لاړلو افسر ته م وینا وکړه. افسر زمونږ د مرستې بجای تاڼې والا ته وویلې چې دا دبه وکړه دی دبه وکړه چې دی سبا لپاره داسې یو کار نه کوي. مونږ راغو کورونو ته شپه تېره شوله 25 تاریخ همداسې تېر شو 26 تاریخ په شپې زمونږ په کورونو بیا چاپې راغلي. جی زمونږ د کورونو د هغه چاپې کې دا توړ پوړ شوی دی دې کې د قرآن پاک هم شوی ده. دا زمونږ تصویران دي خبر دي دغه دا زمونږ دویمه چاپه کې دي پولیس والا مات کړي او زما والد صاحب ته په تاڼه کې م دا ویلي وو چې تا سره به زه یو فلم جوړوم کم ټایم چې والټه کول بېعزتي کوله د هلکانو سره او بیا چې کله زمونږ کور ته راغلی نو بیا یې م ورته ویل چې فلم مې سره شروع کړو. دا چا ویلي؟ دا کاشف حیات SHO پند ته تاڼه پندو. جی مونږ مجرمان کویو خو بېشکه دې مونږ سره فلم جوړ کړي. مونږ خو بې ګناه خلک یو نه راباندې د سرکار څه دعوه شته نه دغې خبرو اترو سره زموږ څه تعلق شته دی. جی دا فلمونه مونږ سره جوړوي مونږ خو بېوسه یو هېڅ قسمه نه دغه م نشته ټول کمزوري د سبزو خرڅولو والا خلک یو. قرآن مجیدونه المارۍ ماته شوه لاندې په ځمکه پراته وو. زموږ د کور شیشې ماتې شولې سینګار بیزې ماتې شوې فریجونه یې راله مات کړل. جی چې مونږ سره دا فلمونه جوړېږي دا خو ناجیزه ده. مونږ خو بې ګناه خلک یو خو ګناهګار یو خو راته دې څوک وښیي مونږ ملامته یو هېڅ قسمه فریاد به بیا مونږ نه کوو چونکې مونږ خو ملامته نه یو نه ګناهګار یو. مونږ سره ولې دا ظلم زیاتېږي
زمونږ دا مطالبه ده چې آی جی صاحب ډي آی جی صاحب ایس پی انویسټیګیشن آی جی صاحب ډي آی جی صاحب ایس پی انویسټیګیشن سی سی پی صاحب وزیر اعلی صاحب تم دا مطالبه ده چې زمونږ د تپوس وکړي شي دا ظلم مونږ سره ولې کېږي مونږ کو ګناهګار یو مونږ ته دی وښایي کو ګناهګار نه یو نو مونږ سره د دې خبرو اترو د چا هېڅ قسمه حق نشته دی خو چاله ورځو او ورته فریاد کوو نو هغه پولیس سره اکثر له تعاون کوي او دغه زمونږ نه اوري برای مهرباني مونږ سره د انصاف وکړي شي او که چېرې مونږ سره انصاف ونه کړی شو نو د الله تعالی د عدل خوشته دا راته وایي چې دا